دو قسمه حقوق الله رب العزت دا په انسان باندې لازم کړي دي. یو ته ویل کېږي حقوق الله، بل ته ویل کېږي حقوق العباد. بنده چې کله د الله رب العزت په حقونو کې یو حق داسې کې چې هغه ځای کې الله رب العزت غفور رحیم ذات ته الله خپل حقونه معاف کوي، لیکن چې کله د بنده حق ځای که د بنده نو چې څو پورې هغه بنده ته معاف کړی نه نو الله رب العزت دې نه معاف کوي. دغه رنګې حیوانات دي الله رب العزت پیدا کړي دي، خو په دې حیواناتو باندې چا ظلم په دنیا کې وکړ نو دې خو وس نه رسي چې ستانه خپله بدله والي. کله چې د قیامت ورشي او چا بېځې دا حیواناتو له تکلیف ورکړي الله رب العزت پې د دا حیوان په سر کې رانیسي. ځکه چې حیواناتو باندې ظلم کول دا انتهایی لویه ګناه، دا سړی جهنم ته رسوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي عذبت امرأة، یوې ښځې ته سزا میلاو شوه، جهنم ته لاړه. د څه په وجه باندې؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي پیشو یې ساتلې وه، پیشو یې وساتله بیا وتړله، دومره کله چې بیا پرې خوستله نه نو هغه پیشو د دولګې او د تندې لاس مړه شوه. هغه زنانه چې تړلې وه الله رب العزت هغه زنانه جهنم ته ولېږله. ولې؟ چې د الله رب العزت په حیواناتو باندې د الله رب العزت چې کوم اشیاء پیدا کړي دي په مخ ځمکه باندې په هغه باندې ظلم وکړه. نو ظلم کول په حیواناتو باندې دا سړی جهنم ته رسوي. او چې کله سړی حسن سلوک کوي نو دا انسان له یو انتهایی لویه درجه ورکوي. حضرت موسی علیه الصلاة والسلام دې ګډې او بزې به ساتلې. نو یوه ورځ ګډې ورانۍ وکړه نو موسی علیه الصلاة والسلام پسې ورغلی نو هغه ګډې منډه کړه، هغه حیوان منډه کړه نو موسی علیه الصلاة والسلام پسې ورتېز شه. موسی علیه الصلاة والسلام پسې منډه وواله، هغه زناور او حیوان منډه وواله. چې کله موسی علیه الصلاة والسلام ونیوله نو چې دا اوس عام انسان نو خامخا هغه زناور ویم دغه رنګې چوکه وسوسنې په چوکه باندې وایي، څوک یې په لته وایي قار خپل سوړ کړي. خو لیکن موسی علیه الصلاة والسلام چې کله هغه زناور ونیو نو موسی علیه الصلاة والسلام له خپې چاپې کړي. کمې چې خپې دي نو موسی علیه الصلاة والسلام له په هغې باندې زور وکړه. الله رب العزت ته دغه عمل دومره محبوب وګرځېد چې موسی علیه الصلاة والسلام نه پیغمبري ورکړه. موسی علیه الصلاة والسلام خپل نبی او خپل رسول کا. ولې؟ ځکه چې د حیواناتو سره د الله رب العزت چې کوم اشیاء پیدا کړلې د هغه سره حسن سلوک وکړه. نو ګوره چې که ښه سلوک کې څنګه چې په تا باندې لازمي نو په دنیا کې هم دنه هر شی خوشحالی. کو انسانانو سره ښه سلوک کې نو انسان به هم دنه خوشحالی، الله به هم دنه خوشحالی. کو بد سلوک کې بد اخلاقی کې دغه رنګې زناورو ته تکلیف ورکې نو قیامت په ورځ باندې به زناور خو اوس نه شي ویلی، لیکن د قیامت په ورځ باندې به تا الله رب العزت خامخا ته رانیسي. دغه رنګې په غرونو کې خلکو تنګې تنګې لارې ایستلي او په دې زناور باندې دومره خشاک وړي، دومره سامان پې وړي چې هغه په هغه لارې کې هغه سامان نه ورځي. تنګې لارې، یو طرف ته غري، بل طرف ته په خر باندې یا په خچر باندې دومره اشیاء سواره کړي د پاسه چې هغه په هغه لاره باندې هم نشي دی، نو هغه د وایي هغې ته لوی تکلیف وي. نو دا ظلم دا قطعا مه کوئ چې څوک یې کوي هغه هم ترې منې کوي، ځکه انتهایي لویه ګناه ده.